السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سی پسې زمونږ چې کوم اپکمینګ لیټر دی هغه موږ سره دی ډي څنګه لیکل کیږي د ډي چې کوم دی لینث ویډ سایز او دی په 100 لاینونو کې پروت دی. په کومه طریقې سره به موږ کلام ګرځو هغه زه ستاسو د وړاندې لیکم. ډي چې دی موږ سره په 3 لاینونو کې لیکل کیږي. اپر 3 لاینز کې 1 2 3. د ډي دپاره ستاسو ضروري ده چې تاسو په ای باندې پریکټس کړئ. ولې چې ډي د ای فیملی سره تعلق ساتي. هر یو ټکي کې پټ یو بل ټکی پروت وي او چې تاسو مخکې ټکو باندې او مخکې ستاسو کوم الفابیټ دي په هغې باندې تاسو پریکټس کوئ. ورپسې اپ کمینګ چې کوم څومره الفابیټ راځي، کوم ټکي تاسو ته راځي، کوم الفاظ راځي، په هغې باندې به ستاسو عبور او کنټرول او ډېر زر به هم زده کیږي. اوس ای باندې چې کوم ریاضت زیات شي نو که خیر انشاءالله تاسو به ډي چې کوم دی ډېر زر زده کوئ. ډي څنګه لیکل کیږي؟ د دې میډ 2 لاینز نه به تاسو قلم کیږدئ، اپر نوک په استعمال کوئ. واپسې کې به 3rd لاین ته راشئ، قلم به پلن کړی وي او د دې ویت به هم زیات کړی وي. صحیح ده. واپس چې تاسو کوم سټارټینګ پوینټ دی هغې ته به ورسئ او 2nd لاین ته به لاړ شئ. 2nd لاین کې چې کوم دی تاسو واپسې کې راشئ، 3rd لاین باندې به دیلای او جویننګ ټیل جوړ کړئ. نو دا ما چې څنګه تاسو ته شروع کې خبر وکړه په ای باندې ستاسو پریکټس زیاتي نو دا ګوره تاسو سره ای شو. خو چونکې مونږ ته ډي پکار دی او د ډي دغه دی نو دا به مونږ بوزو او په 3rd لاین باندې به مونږ د دې چې کومه ده مین باډي ده دا به مونږ هلته ریسټریکټ کړو، مونږ سره به ډي جوړ شي. د دې دا سپیسیفیکیشن دی دایریا او دا جویننګ ټیل. دا چې کوم دی دا به مونږ ښه صحیح طریقې سره جوړولی به مونږ ښکاري. او دلته کې دی کې یو جویننګ ټیل د دې سایډ باندې دی چې دې سایډ نه دې سره کوم ټکي کنیکټ کېږي یا د دې ځینه به دې سره کنیکټ کېږي. بیا ورته وګورئ، دې ځینه به قلم کېدی. اوس چې د دې کومه اصل طریقه ده دا ما درته پکې دلته ای پکې ما ډسکرایب کو چې دې کې ای پټ پروت دی تر دې ایریا پورې، نو ځکه ما درته د ای په طریقه وښول. اوس ای ډي چې کوم دی تاسو ډایرکټ لیکئ نو دې ځینه به سټارټ شئ، سټارټینګ پوینټ به کراس کئ، واپس په دې باندې راشئ، په 3rd لاین باندې به د دې یو جویننګ ټیل جوړ کئ. دا به تاسو سره څه شي؟ یو ښایسته او ښکلی ډي به تاسو سره جوړ شي. دا د دې هغه سپیسیفیک ځای نه دي چې دې نه دی ډي ښکاري او ښایسته هم ښکاري. دا ستاسو د نن لیسن ډي.